بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زماره خپل ټول سوات خلکو ته دا پیغام دی چې کم سخته په دې ټیم کې په ټوله دنیا کې دا کم کرونا وایرس راغلی دی، نو د ټولو خلکو کاروبار، د ټولو خلکو چې خپل مزدوري به یې کوله، دیاړي به یې کوله، خپل نوکري به یې کوله، هغه ټول خلک متاثر شوي دي. د دې وجې نه عمران خان د احساس پروګرام په تحت باندې د یو پروګرام آغاز کوي. د کم مطابق بچې زموږ سونه مزدور طبقه ده، سونه دیاړي مارو، کم خلک کو بچې ځان له روزانه سحر به راوتل، د های عزت روزګار به یې کوه او ماښام به خپل کور ته خپل بچو ته به یې سوړل. هغه ټول خلک متاثره شوي دي. کم چې زمونږ کونډې زنانه دي، زموږ چې کم یتیمانان ماشومان دي، هغه ټول چې کم دي په دې ټیم کې په ټوله دنیا کې متاثره شوي او پاکستان کې هم داسې حالات دي. د دې وجې نه انشاءالله د منګل په ورځ باندې به مونږ د یو پروګرام آغاز کوو او هغه پروګرام په منګل چې آغاز وشي نو ماښام کې بیا د منګل په ورځ تاسو په 8171 باندې به خپل شناختی کارت نمبر لیږئ او ډیش په پکې نه ورکوئ. نو خپل پوره شناختی کارت نمبر به لیږئ په 8171 باندې. که څوک مزدورانی، که څوک دیاړي ماري، که چا به چې خپل سحر به وتلل، څه سبزۍ کار به یې کوو، چېرته دیاړي به یې کوله، کم یتیمانان دي، کم کونډې زنانې دي، هغه ټول چې کم دي د دې پروګرام لپاره مستحق دي او هغو ته به بیا واپس یو میسج راشي. میسج به دای چې یا خو تاسو په 3 ورځو کې د پلانکي بینک نه ښه په های عزت او په پرده کې او ستاسو د سفید پوشۍ به هم خیال ساتلی کېږي، تاسو خپلې پیسې واخلئ، یا به راته وایي چې انتظامیه سره رابطه وکئ که ستاسو په کوایفو کې څه مسله راشي. کم خلک چې سرکاري ملازمین دي، د چا چې خپل بل ذرایع آمدن شته یا د چا سره خپل ګاډي او جایداد شته، هغه خلک د دې پروګرام لپاره الیجیبل نه دي. مونږ د دې میسج دا پروګرام ځکه شروع کوو چې یو خو ساینټیفیکي مطلب چې د چا سفارش پکې نه وي، نمبر 2 دا چې په دې کې شفافیت راشي په میرټ باندې، درېمه دا چې په دې کې پارټي بازي هم نه وي. که هر څوک دا د ټول خلکو ملک ته په ټولو سخت راغلی ده، نو په کار ده چې حق حقدار ته میلاو شي. نو په 8171 باندې به پوره شناختی کارت نمبر خپل تاسو په منګل په ورځ باندې چې کله د دې پروګرام اناونسمنت وشي، د هغې نه بعد به تاسو دا خپل لیږئ. تاسو ته به ښه په حیا، عزت او په پرده کې به درته خپل امانت میلاویږي، کم چې مستحقي او چې کم مستحق نه دي هغه ما تاسو ته بیان کړل چې دا خلک مستحق نه دي. سخته په ټولو باندې راغلی دا مشکل وخت دی. خپل الله نه به دعا هم کوو، توبه استغفار به هم کوو چې الله تعالی پر مسلمانانو باندې، پر دنیا کې په ټول انسانانو باندې دا سخت او دا مشکل وخت آسان کی. او زموږ ټولو په دې وخت کې فرض دی چې څونه زموږ کې دی چې موږ خپل خلکو سره وکړو. زما خصوصا د خپل خلکو سره دا وعده هم دا کوشش هم دی چې په کومه طریقه باندې زموږ چې کم مزدور طبقه ده، خلک خو څوک د لاک ډاون خبره کوي، څوک د لاک ډاون په حق کې، څوک په مخالفت کې، خو اصل خبره دا ده چې یو سخته په ټوله دنیا کې ده، موږ څونه ریلیف خپل خلکو ته ورکولی شو. نو زه خپل ټول خلکو ته دا پیغام ورکوم چې د منګل په ورځ باندې انشاءالله چې کله دلته موږ د پروګرام آغاز وکړو، تاسو د خپل موبایل نمبرونه 8171 باندې شناختی کارت نمبر به لیږئ او د هغې نه بعد به تاسو ته واپس میسج راځي. کم خلک اوس په دې کې موبایل ورسره نه وي، نو هغه موږ ډسټرکټ اډمنسټریشن ته ولي چې انتظامیه به او انتظامیه سره پوره شفافیت ساتلو لپاره هغو ته به هم ډیټا ځي، بیا به موږ په ساینټیفیک طریقه باندې ګورو، د هغې سره به امداد کیږي. نو په دې کې نه د چا تعلق، نه د چا اپروچ، نه سفارشو د هیڅ ضرورت نشته. ښه په میرټ باندې ټولو خلکو حق دی، ټول په سخت کې، ټول په مشکلاتو کې دي. په کار چې موږ د یو بل په کار باندې راشو. کم کسان په دې خبره باندې نه پوهېږي، هغه ستاسو د ټولو خلکو ته مې دا وایس میسج ځکه تیاروم چې زما د اواز هغه خلکو ته ورسوئ، هغو پې پوه کوئ. موږ به له ټولو خلکو څونه چې په کار راتلی شي نو راشئ. الله نه به دعا کوو چې الله تعالی په موږ باندې دا مشکل وخت چې کم دی آسان کړي. والسلام. الله